یو بزرگ دی داغه نوم دی بهلول دانه او ډېر زیات هوښیار دی او د به خبرې کولې ساده غونته کې د خلکو په ذهن کې به دا کسره ډېر زیات بېوقوف او ساده دی دا بهلول وایي زه کوفه کې په لار باندې روان یم یو کوڅه کې ما ماشومان ولیدل دې پورې خبره کوم چې نن د دې ماشوم بچي دا ذهن بالکل ساده دی د دې ماشوم بچي په ذهن باندې ستا خبره ډېر زر اثر کوي د تربیت پرې ټیم کې وکړه د الله نه ویروه د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات ورته وښیه خپل حقونه ورته وښیه د ګاونډي حقونه ورته وښیه داسې د معاشرې په اصولو باندې پوه کړه دې ټیم کې هر څه زده کوي او هر خبره د ذهن طرف ته ورچوي بهلول وایي روان یم کوفه کې ما وکتل بعضې ماشومان دي هغه ماشومان بادامو او اخروټو غوزانو سره لبې کوي یو ماشوم ولاړ دی هغه جاړي ما را خیال شو چې د دې ماشوم سره کسه دغه اخروټ دا غوزان نشته او دغه شان بادام ورسره نشته په دې پسې را ماشوم جاړي دا نور ماشومان په دې باندې لبې کوي در سره دا نشته که زه ځکه دی جاړي زه لاړم دا ماشوم بچي په سر باندې ما لاس کېښودو ما یې بچیه جاړم راز زما سره دې بازار له ورشه دې بازار کې به زه هم تاله بادام وغیره والم په دې باندې به تلوي کې هغه ماشوم ما ته راسې بره وکتل دې ښه په ژړا باندې شو ما یې بچیه ولې جاړې ما خو تا ته وي زما سره دوکانه پورې ورشه زه تاله بادام او غوزان والم جاړم ما ته وی کاکا په دې باندې نه جاړم چې زما سره بادام او غوزان نشته زه په دې باندې جاړم چې دا ماشومان بشري د دیو د تعلیم دور دی دیو د وختي نه لګیاري دیو به پرې ټیم کې څه نوي زده کړي دا قیمتي ټیم یو سکند یو لمحه دا څومره قیمتي ده کاش چې دې موږ ته پته وي چې دا یو سکند زموږ او ستاسو څومره قیمتي دی په الله قسم موږ به یو سکند چرته هم نه خراب کړی وری دا چې موږ ناسو ګنټو باندې موبایل کې او دغه شانتي مجلسونو کې ناس یو ګنټه باندې پوه نه شو دوه باندې پوه نه شو کاش چې موږ ته پته وي چې دا یو سکند زموږ څومره قیمتي دی کوم خلکو ته چې د دې قیمت او قدر معلومو چې دا څومره قیمتي اوقات دي د هغې خلکو واقعات تاسو لږ وګورئ حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د بخاري شریف لوی شارح دی د حدیثونو شارح دی هغه به لګیاو په لاسو باندې وایي هغه د حدیثو شرح لیکلی مخکې دور کې را پینونه نه و هغه قلمونه به دوات به ورته پروتو کله چې به د قلم دا بالکل پس شو لیکل به یې پرېښودل تر هغې پورې به دا حدیث لیکل په خوله به یې هم ژبه به هم مصروفه وه ذهن به هم مصروف و سترګې به هم مصروفه وې لاس به هم په هغه حدیثو په تشریح کې مصروف و کله چې به یې قلم تېره کو د درېیمې کلمې ذکر به یې شروع کو وی دا لږ ټیم زما ژبه دا خاموشه پاتې نشي ځکه یو سکند څومره قیمتي دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه الله دې په قبر په کروڑو رحمتونه راوورېږي یو عجبه هستي چې کوم دی نو دنیا کې تېره شوې ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حجام ته کېناست نایي ته کېناسته چې زما را برید دا لږ واړه کي او لګیا ذکر کوي حجام ورته وایي امام صاحب لغونده کې را خوله بنده که ودروه چې زه ستا دا شونډه برابر کم برید برابر کم هغه ته خپل کار کو زه به خپل کار کوم په دې وخت کې خو زه سو پیرې سبحان الله ولی شم یو سبحان الله باندې الله جنت کې انسان له کمه ونه ورکوي تاسو فضیل اعمال وغیره کې اورېدلي دي دا قیمتي ټیم زه ستا لپاره نشم بربادولی نو کومو خلکو ته چې پته وه د وخت اندازه ورته یو سکند هغو قیمتي کړی مفتی شفیع رحمت الله علیه زموږ اکابرینو کې لوی هستي تېره شوې ده هغه به خپله خبره خپله کتابونو کې لیکلې ده چې زه کله بیت الخلا ته به ورالم ما به دا ټیم ولې زما نه بس تېرېږي زما د زندګۍ هلته به زه ورالم ما بیا وروسته سوچ وکړ چې دلته کوزه اوبه پراته دي دا بیت الخلا اکثر چاپېره خلکو د پیزارو سره ورغلي دا بالکل ګنده کړي په دغه ټیم کې به زه لګیا یم چاپېره د دې صفایي به کوم چې دا هم په خدمت خلق دا هم د یو ثواب په ټیم کې را ټیم زمانه چې نو دا بسر کېږي نو هغه بالول وایي ما ماشوم ته راوی نو ماشوم ما ته وی چې زه پرې باندې نه جاړم زما سره د لبو سامان نشته زه پرې ماشومانو جاړم چې قیمتي ټیم خرابوي او بیا هغه ماشوم ما ته یو څو نصیحتونه وکړل تر دې پورې دی بېهوشه شو را پرېوت بالول وایي ما دې راوچت کړ د ده خوله په خاورو باندې سخاشي وه ما د خپل کمیس په زیرې سره د ده خوله د شګو نه پاکه کړه او دی چې کله په اوش کې راغی ما ورته بچیه ته خو ماشومې
کتر ټیم کې مړ شي ته هم مرفوع القلم ستا سره خو حساب کتاب نشته منګه سپینګیري د قبر په ډبیو دا ولې دومره یریږې هغه وایي دا مال خپلې مور نه دا طریقه یې زده کړه او د هغې نه مې اوس سوچ کړی دی هغه دا چې کله به سهار موږ مانځه ته پاڅېرو زما مور به مونځ که ما به وکړه موږ به د نغري په غاړه باندې کېناستو زما مور چې به کله اور بلو نو اول به یې نری نری خشاک لاندې کېښود غټې دړې به یې له پاسه کېښودې ما ته یې ورځ تپوس وکړه ما یې مور ته ولې نسي کې دا غټې دړې لاندې ولې نږدې وی بچی را غټې دړې اور نالي دا نری خشاک چې کله بل شي نو را غټې دړې ردې په زور باندې اوروالي زما ذهن ته را خبر راله هسې نه چې د قیامت په ورځ باندې د جهنم دا اور دا زمونږ په ماشومانو باندې الله تعالی ګرم نه کي دا مشران زمونږ په زور باندې ونه سیزي د هغې ورځې نه دا یو سوچ او تصور زما ذهن ته پرېوتی ځکه زه یېرېږم ما یې ماشوم په معمولي خبره د رب نه یېرېږي خو دې ماشوم بچي له د وس نه ذهن جوړ کا دا ماشوم بچی د وس نه د الله نه ویره واک د الله د توحید او د عظمت عقیده ورته ذهن کې کېراک د نبی علیه الصلاة والسلام د شفقت او محبت د صحابه واقعات د ماشوم بچی ته بیانوه دا بالکل ساده کاغذ دی دې باندې تا اوس څه ولیکل مستقبل کې به دی هماغه شی دا بالکل ساده پټیری څوم دې وکرل مستقبل کې به دی هغه چې دی نو دا راټوکوي نو خپله خبر را غونډومه دې پورې ما خبر راغستې وه چې دا تعلیم بنیادي څیز دی دا خپل ماشومان بچي راولئ قرآن او حدیث ته کېنوئ انشاءالله مستقبل کې به الله د دیونه د دین کارالي او زمونږ د پاره چې دی نو دا لویه سرمایه ده دا خبر ذهن کې یاد ساتئ من خوشحالیږو هغې ورځې ته چې دا ماشوم بچی بلوغت ته ور ورسېد دی کله لو شو بیا به مال دنیا ګټي د دنیا یې څه پته لګي من خو ډېر ولیدل چې کله ورله واده وکړي د پلار نه جدا شي دا ماشوم بچی وستا بچی دی ګورې ځکه د دا عملنامه بنده را دا مرفوع القلم دی درې کسان داسې دي د دیونه قلم اوچت دی یو هغه کس چې دی ودی یو هغه کس چې را لیونی دی یو هغه کس چې بلوغت ته نه رسېدلی ماشوم دی دی چې لا بالغ شوی نه دی دی مرفوع القلم دی د ده نه قلم پورته دی په ده پسې ګناه هم نه لیکلی کي په ده پسې نیکي هم نه لیکلی کي د ده خپل عملنامه بنده ده چلو ګناه خو صحیح ده نه لیکلی کي ولې دی چې را قرآن اوس ختم کو ولې دی چې نوافل کوي ولې دی چې زه جومات ته د فرایضو لپاره راولم ولې دی چې کله کله وایي چې ما پېشمني ته پاس وایي زه روژه نسم ولې د ده ثواب چرته لاړ د ده عملنامه خو بنده ده ثواب یې ما بس لاړ نه بس نه رهتلی پلاره ستا عملنامې ته راځي ای مور ستا عملنامې ته راځي هغه ماشوم به چې 3-4 کاله خوارې وکړه قرآن ختم کړ ستا عملنامه یې ډکه کړه تا د ګوتې نه نیولی او جومات ته دې راوسته مونځ یې کوه نوافل یې کول د روژه ونیوه د ذکر اذکار کو د نور وظایف کول د ثواب کارونه کول د ده عملنامه بنده وه ستاسو عملنامه یې د هغې نه ډکه کړه لہذا دا لویه سرمایه ده زموږ او ستاسو لپاره الله پاک تاسو له یو مقدر کړی ده علما یې درکړي دي قرا یې درکړي دي داسې ماحول یې درکړی دی د دې سره ځان هم اشنا کوي د دې علماو په سر باندې هغه شفقت لاس راکاږئ د دې علماو خدمت کوئ د دې ادب او عزت کوئ د دې احترام کوئ ځکه را تاسو سره آخرت لار ښیي د جنت لار درته ښیي د هغې سره سره چې کوم دی دا دینی مدرسه دا مجلس د خپلو بچو په ذریعې سره چې کوم دی نو کامیاب کوي الله پاک دې زمونږ دا اداره همیشه لپاره قایم او دایم ساتي الله دې د علماو د سر دا سوري زمونږ په سرونو باندې همیشه لپاره قایم او دایم ساتي الله دې زمونږ دا بچی د قرآن په علومو سره منور کړي او الله دې د قال الله او قال رسول دا نداګانې اوازونه زمونږ پرې معاشره کې همیشه لپاره جاری او ساری ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.